د دوی مشر غلی د دوی نه منو غلا نور غلا نه منو د دوی مشران دي شو د دوی مشر به دغسې چغې والې سري ګولې راغی سري ګولې تخنه کتر راویشتو که عمران خان غلا کړی وی هغه غل وی ډاکو وی अब نواز شریف په شان په لندن کې تللی او په لندن کې بناسو نواز شریف غلا کړی ادي راشي د پاکستان په خاوره دي کېږي کنه عمران خان وی مړ بم د دې ځای د پاکستان ژوندی بم د پاکستان یم که هغه په جیل کې بند هم شي که نه بنو نو بیا به هم انشاءالله پی ټي آی ګټي عمران خان به انشاءالله د پیر په ورځ ازادي کړي او الیکشن به هم لړوي او موږ ټول د هغه ملګري یو انشاءالله خپل طاقت به دې ته ښیو دې غلو ډاکوانو ته عمران خان په یو ګړی باندې غل ثابتېږي د 75 سال نه په دې ملک باندې چې ډاکوان ناپیز دي دا ډاکوان د دې ملک دپاره صحیح دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد زبیر خان یم کتونکو دا وخت منګه د منګورې په سترخار کې موجود او څنګه تاسو ته پته چې اسلام آباد کوم عدالت چې دی هغې نن اهم فیصله وکړه د عمران خان د نااهلۍ چې هغه 5 سال لپاره چې د هغه نااهله شو ورسره 3 کاله قید هم سو شو 1 لک روپۍ جرمانه ومو. موږ به د خلکو سره خبرې اترې هم کوو چې هغه د عمران خان د نااهلۍ ته او د هغه کم رکنیت چې کوم دی ختمېدو د هغو په نظر ګوري د هغو وینا څه ده. ستانه پوښتنه کوم چې نن د عمران خان خلاف چې کومه فیصله شوې د هغه را روان الیکشن دپاره چې هغه نااهله شو 15 کاله دپاره څه ویل غواړي په دې هکله؟ بس عمران خان له د خدای پاک بری ورکړي او بس موږ ټول د هغه سره ولاړ یو او خدای پاک ته ولې زندګي ورکړي او خدای پاک ته کامیاب کړي پوه شوې موږ ټول د هغه یو پوه شوې عمران خان له د خدای پاک بری ورکړي. نو دا خو ډېر غلطه وشوه ځکه چې چونکې هر یو لوی وړوکي ماشوم ته پته ده چې یاره دا کم نمونه صورتحال روان دی که په کم طریقه باندې دا کې خبره وشوه چونکې تاسو ته به پته وي چې دا کم جج چې د څه دی دلاور دی که څه بلا ده دا تاسو ته پته ده چې کم د عمران خان خپل هغه وکالت یې کوه وکیلانو د هغو هغه فیصلو ته د هغو هغې کم دغه چې و هغو ته هغه نه ایسارېدو چېرې هغه زه ګواهان پیش کوم زما سره کوم وجوهات دي زه هغه پیش کوم هغې ته یې غوږ کې نه ښودو او د ځانه یو قسم له غونډې کې هغه خپله بدماشي یو خپله غونډې کې غلطه فیصله یې وکړه نو زموږ اپیل دی چیف جسټس صاحب ته چې هغه د دې کوم د فیصله دی دلاور صاحب وکړه الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي چې د دې بھرپور مزاحمت موږ ټول کوو. په دې عوام کې ډېره غم او غصه ده خو چونکې دا خلک دا قوم د خلکو د داسې ساتلی دی نواز شریف او زردالي د دوی داسې ساتلی لکه دا یو غلامان قوم دوی ته چې ټیم راغلی دوی ته خپل اصلیت خیر دی چې تاسو به زموږ د لاندې اوس چې دا مخکې کله د دې حکومت راغی دوی چې وړو ته کم خلک ذلیله که زنانه او هر یو هغوی ته اصلیت خو چې تاسو به داسې وزیږئ عمران خان چې و کاڼي وله ورکو صحت او د بچو د تعلیمه پورې چې ماشومانو هغه پیسې هم دوی راویستې چې هغه سکول کې د لاندې طبقه اوچته شي ماته د حکومت داسې یو دغه وښیه چې هغه د قوم له یو ریلیف ورکوي چې یاره دا زما یو قوم دی یا زموږ عوام دی دوی له موږ یو دا ریلیف ورکو عمران خان وله ورکو هغه د دې خلکو نه دی خوښ د دوی دغه خپله بادشاهي خوښه ده. عمران خان چې ونیو عدالت د مشر وي غلطه فیصله یې وکړه دی ووایي عدالت چېرته هم غلطه فیصله نشي کولی دی بل به کې وایي سیادت کارت یې کړی دا خلک وایي د بوس لاندې اوبه بولي دغه سیادت کارت چې د بوس لاندې اوبه بولي او بیا وایي دماکې نه وي دا کسان د خپل کسانو د کنټرول کړو چې دی کله کو شو دا دهشتګردي بیا شروع شو او دا ټول چې دي دا ټول غله دي انشاءالله ملک په ډېر زر صفا شي صفایي سره به دا ګن لر شي او ګن نن چې عمران خان نیولی شوی دی دا ډېر غلط کار شوی دی او دا د دې امپورټډ حکومت او نااهل حکومت دی زه وایم چې په الیکشن کې د دوی په مینډیټ باندې ووټ والي د عوامو په ووټ دوی وګټي که نه په عوامو په ووټ دوی وګټي دوی موږ وایو چې لس کالو موږ بیا وزیر اعظم بنو خو د عوامو په ووټ باندې نشي ګټلی نو دا اخرنی وارننګ دی دوی سره بس خو هغه 15 کاله نااهله شو نو اوس به څه کوو نشي هر څه به کوو نشي کولی شاه محمود قریشي هم شته که هغه په جیل کې بند هم شي که نه بنو نو بیا به هم انشاءالله پی ټي آی ګټي دا اولنی او اخرنی فیصله دی د دې عوامو. امایي تاسو څه وایي؟ دا خو پی ټي آی ګټلې نو دا خو له بوټ والا په دغه ورکړی وه دا ګټلې وه چا والا ووټ ورکړی په دې ثابت سواد کې زر کسان دي ما د یو سړی هغه عمران له ووټ ورکړی هغه خو د زمانې غل ډاکو نشهیزو جوارګرو لکه هغه کمې کمې لوبې نه دي کړي په دې پاکستان دا نن چې دا کم حالات راغلي دا د هغه د لاسه راغلي چې دی نه پاکستان به داسې نه نن چې پاکستان تباه دی د لاسه تباه دی دا خلک دی
دا لس شل کسان یو ځای لس شل کسان بل ځای دا ورپسې دي خو دې پیسې هم نه دي پوه. دا راته ووایي چې عمران خان د 15 کالو لپاره نااهله شو 3 کاله چې د هغه قید شو ورسره 1 لک روپۍ جرمانه شو د 15 کالو لپاره چې د هغه الیکشن هم نه لړولی شي. الیکشن کمیشن دا فیصله کړې ده چې هغه به د پارټۍ کم رکنیت چې کوم دی چیرمین د هغه نوم به دې هغه سګي دغه ته په نظر لکه عمران خان خو دا 1 لک روپۍ خو ډېرې کمې دي ځکه چې هغه په کیربونو روپۍ د پاکستان والي پوه لک روپۍ څه شی دی لک روپۍ څه شی دی پوه لک روپۍ شم نه پکار چې د نواز شریف لکه 200 دغه بوګه تاو کړي او هر څه ولا سیل کړو د لم پکار 400 ولا سیل کی پوه د لم پکار دي 400 ولا سیل کی د دوی مشر غلو نه منو غلا نور غلا نه منو د دوی مشران دي شو د دوی مشر به دغه څه چغي والي سری کوي راغی سری کوي تخنه کتر وشتو تخنه که عمران خان غلا کړی وي هغه غل وي ډاکو وي اب نواز شریف په شان په لندن کې تلو په لندن کې بناسو نواز شریف غلا کړی ادي راشي د پاکستان په خاور دي کېږي کنه عمران خان وای مړ بم د دې ځای د پاکستان ژوندې بم د پاکستان یم هغه نه غل دی نه ډاکو دی کاغه غلا کوله او پاکستان کې نه ناست نواز شریف په ګوړه پشان چې په ګوړه شه د پاکستان د قوم پیسې په ټکړی تلې التناست بے غیرتۍ د لاسه وس راتلې نه کی نه عمران خان غلو خلک چې وته ارسوي د غونډ خلک دې په کې شعور راغله د سیاست چې عمران خان خلکو ته خو چې سیاست چې د موږ د سیاست په چل نه بوزو او اوټ په د پی ټی آی د الیکشن وکي پته په الیکشن کې لګي هغه د خپل د قوم د مفاد لپاره بالکل ډیر لپاره ځکه خو چې هغه د سیاستکار راوخی دی او د هسپتالونو کې په هر هسپتال چې هم مالدار غریب دی د زړه اپریشن نه د 10 لکو والا د 15 لکو پورې 3 لکو پورې هغه خپل اپریشن پکې خلاوان دي خو بیا د قوم نه مفاد لپاره او د حکومت پکې خپل مفادي نو خو د قوم پکې نه جو هغه په دې باندې حکومت خپل پوهه ده نن دا کومه فیصله شوې ده بالکل غلطه ده ولې په دې ملک نواز شریف مرسډیز گاډي وستلی دا غي نشته زرداری صاحب بی ام او گاډي وستلی دي یوسف ګیلانی صاحب هار پټ کړی ده او د بلاول غمله غونډه کې شی وړه ده غمله هم نه پرې خو ده نو دا خو سره اثر نه انصافي ده او عمران خان به ان شاء الله د پیر پورز ازادي کې او الیکشن مم لړوي موږ ټول دا مرګ کیو ان شاء الله خپل طاقت به دې خيو د غلو ډاکوانو ته دا انتهایی او غلط اقدام دی د دې چې سونه مزمت دی هغه مونږ کو او مونږ خپل احتجاج چې دی قائم ساتو عمران خان په یو غړی باندې غل ثابتېږي نو د ملک د 75 سال نه په دې ملک باندې چې ډاکوان ناپیس دي نو آیا دا ډاکوان د دې ملک لپاره صحیح دي زه دا تپوس کوم او ان شاء الله عمران خان به د پیر پورز رهاشي ان شاء الله او ان شاء الله الیکشن بم لړوي او د خلکو ته بل خپل پاور د عوامو په طاقت سره ان شاء الله شي خي قدرمنو کتونکو د خلکو خبر تاسو اورئ یقینا چې هغه به د خبره باندې جوګه د سوق خلاف ته او سوق په پیور کې دي هغه خلک خلاف ته چې هغه د نورو پارټیانو سره یا د نورو غوندونو سره چې دی هغه مرګتیا کوي او چې د دلته کې غریب طبقه چې کمدنو هغه د عمران خان مرګتیا کوي هغه په دی وجه باندې مرګتیا کوي چې دلته کې هغه د پاره سیادت کارت مو یا شوی دی نور داسې ښه کارونه شوي چې په هغې په وجه باندې عمران خان سپورټران چې کوم دي نو هغو ډېر شی دي هغو دا ویناګانې وکړې چې یاره دا ډېر بد شوي چې د عمران خان ګرفتاري او د هغې سره سره چې کوم تاسو ګورل په دې نشاط چوک کې موږ موجود وو خلکو چې د یو بل خلاف نارهبازیان هم وکړې داسې اوازونه پکې مو شو چې ټولو غلو له یو صوباړه چونکې دغه خلک چې دي نو هغه د عمران خان سره د همدردۍ کوشش کوي او کم خلک چې په پیور کې نه وو نو هغې دا ووایي چې دا د عمران خان چې کوم ګرفتاري ده دا د ملک د معیشت لپاره د ملک د دفاع مفادو لپاره چې دا ښه کار شوی دی زما د پروګرام مخ په دې رسې مالې اجازه راکړئ د الله په امان